حضرت آدم علیہ السلام زوی حابیل خو قابیل قتل کړو. دینا بعد شیث علیہ السلام پیدا شو. شیث علیہ السلام ته وصیت وکړو بچیا قابیل او د قابیل نسل سره به رشتہ داریان نه کوي، تعلق په نه ساتئ. که تاسو تعلق وساتلو بیا به الله فرمای ظهر الفساد فی البر والبحر، فرمای په ځمکه کې او په دریابونو کې په وچه باندې فساد خور شو په سبب د خلقو کمی چې خلقو ګناه وکړلې په ما ځمکه باندې. نو ما عزتمندو د ځمکې یو نظام روانو، رفته رفته وخت سره سره دا خلق واوړېدل دقسې وې چې څنګه نن روشن خیال وایي مړه بس یو انسانان یو سړیه فرق چا راوستی دی. نو څه وکړل د شیث علیه السلام چې کوم اولاد و هغوی اولاد و بیا هغوی اولاد و هغوی د قابل اولاد سره خپل منځ کې رشتې شروع کړې، تعلق تګ را تګ شروع شو، وخت تېرېدو میل جول شو، دومره سره نږدې شو چې فرق ورک شو. چې فرق ورک شو الله فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر، په دریابونو او په وچه باندې فساد خور شو. څه وشو؟ الله نه انکار خلقو شروع کړو، مختلف مذهبونه جوړ شو، مختلف فرقې جوړې شوې، مختلف ټولي جوړ شول، بوتانو ته سجدې شروع شوې. دانیال علیه السلام امت ورپسې راغی، هغوی تصویر ته سجده شروع کړله. دا فساد په ځمکه باندې خور شو. لسنه خور شو چې کله مسلمان او کافر یو شو. نو الله فرمایي لا تفسدوا فی الارض، اے منافقینو په ځمکه کې فساد مه کوئ. فساد څه شی دی؟ مفسرین کرام فرمایي فساد دا دی چې دوی څه کوي، دوی زړه کې ځای ورپاره ساتي کافرانو دپاره، رازدارې ګرځوي، محبت ورسره کوي، دوی سره ناسته کوي، دوی شانتې ژوند تېرول دوی ته خوند ورکوي. لکه نن زموږ مسلمان چې دی په دې ترقۍ کې مونږ ترقي غواړو، په دې ترقي کې مونږ اسلام پسې ور پرېږدي.